هغه شیعه راپاڅېږي نن د صحابه کرامو خلاف بکواس کوي، نن د صحابه کرامو خلاف هغه تضلیل کوي، نن صحابه کرامو ته هغه د زنا نسبت کوي، نن صحابه کرامو ته هغه په کلم کله چیلنجونه کلم کله کنځلې کوي. ما ویل زما عزتمندو ته راشه د صحابه کرامو شان ته وګوره او هغه شیعه کم شیعه چې راپاڅېږي ابوبکر ته کنځل کوي، عمر ته کنځل کوي، عثمان ته کنځل کوي، امیر معاویه ته کنځل کوي، امیر حمزه ته کنځل کوي، هغه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین ته کنځل کیږي، د هغې دپاره سزا نشته دی، د هغې دپاره ګرفتاري نشته دی، ولې هغه صحابه کرام لا وارثه شو څه نن که د پاکستان د عدالت څوک توهین وکړي هغې ته معافي نشته دی، که نن څوک د قائد اعظم محمد علي جناح بې عزتي وکړي هغې ته سزا شته دی، نه هغې دپاره جیل شته دی، نن که څوک د پاکستان د جنډې بې حرمتي وکړي د هغې دپاره جیل شته دی. خو کاش نن زما افسوس سره دا ویمه نن صحابو ته کنځلې کېږي هغې دپاره جیل ولې نشته، نن عمر ته کنځل کېږي هغې دپاره ولې جیل نشته، نن ابوبکر ته کنځل کېږي نن د هغې دپاره ولې جیل نشته. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین د هغې دپاره آیا جیل ولې نشته؟ افسوس خبره ده چې د هر چا دپاره جیل شته، د صحابه کرامو د ګستاخانو دپاره نشته، د پیغمبر ګستاخانو دپاره جیل نشته دی. او د پیغمبر څه فرمای الله الله فی اصحابی، الله الله فی اصحابی، زمان صحابه بارکه د الله نه ویریږي، زما د صحابه بارکه د رب نه ویریږي. دا خو زما پیغمبر فرمای چې څوک صحابه کرامو پسې بد ردې وایي کنځل کوي هغې خلکو سره تاسو ناسته پاسته مه کوئ، تاسو هغې خلکو سره خوراک څښاک مه کوئ، تاسو هغې خلکو سره سلام مه کوئ، تاسو خلکو سره دعا مه کوئ، تاسو بیمار پر سیله مه ورځئ، په جنازه کې ورسره یو ځای مه ودرېږئ. دا کم خلک دي؟ هغه خلک چې صحابه کرامو پسې بد ردې وایي.